عمران خان ټول سیستم ته چیلنج ورکولو اعلان کړی دی. باقاعده کپتان یو ډیر غټ پلان تیار کړی دی. جمعرات پر ورځ به د وکیلانو یو ډیر غټ احتجاج کیږي. د جمعې پر ورځ د پی ټی آی احتجاج دی او بیا د هفتې پر ورځ په راولپنډي کې د پی ټی آی جلسه ده. اوس که دغه جلسې لا پی ټی آی پرې نه ښودلی شوه نو بیا به پی ټی آی چې کوم دی یو برپور احتجاج کوي. دغه جلسه و بیا په احتجاج کې بدلیږي. بل عمران خان یو ځل بیا جیل نه ډیر اهم بیانات جاری کړي دي چې په هغې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. سپریم کورټ فیصله نه منو بلکې آئینی فیصله به منو. دا خبره چې کوم دی چیف جسټس قاضي فیض عیسی کړی. د دې نه علاوه وفاقي وزیران چې کوم دي ای هم دا خبره بار بار کوي چې موږ د سپریم کورټ فیصلې نه بلکې آئین به منو. الیکشن کمیشن هم دا خبره کوي او د آئین چې کوم دی آئین چې کومه ترجمانی ده ادای غلطه کوي. دا ټول تفصیلات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. عمران خان جیل نه اهم گفتگو کړې ده. عمران خان جیل نه ډېرې اهم خبرې کړې دي چې ټول اړومبنې په هغې باندې خبره کوو. عمران خان ویلي دي چې سپریم کورټ مخصوص نشستونو دا خبره واضحه کړې ده چې چیف جسټس یا چیف الیکشن کمیشن صرف جانبدار امپایر نه بلکې د حکومت اوپنر بیټسمین هم دی. ور وفاقي حکومت چې کوم دی ورسره په سیکنډ اینډ باندې چیف جسټس چې کوم دی هغه ورسره سیکنډ اینډ باندې بل بیټسمین دی. مطلب چیف الیکشن کمیشن یادی او چیف جسټس اف پاکستان چې کوم دی قاضي فیض عیسی دا دواړه یادی چې دا د حکومت او اوپنران بیټسمینان دي. په اصولي تور باندې د خپل کار نه کوي. په اصولي تور باندې د لچ کم کار کول پکار دی هغه د نه دی کړي. د خپل ذمہداري نه ده ادا کړې. اوس دی دا غواړي چې 2/3 اکثریت ته حکومت ته ملو شي او دې ټولو ته ایکسټنشن ورکړل شي. او دا خبره خو واضحه ده چې قاضي د لندن پلان حصہ هم د جی. دا ټولې خبرې دا کم چې زه کوم تاسو سره لګیایم دا ټول عمران خان د جیل نه دا خبرې جاری کړې دي. ټول کوم سره دی فراډ کړی دی. 8 فروری او 9 مې درخواستونه زمون قاضي صاحب سره پراتري مون قاضي فیض عیسی له د 8 مې الیکشن د 9 مې حملو حواله سره 9 مې چې کوم کیسونه دغه حواله سره او د 8 فروری الیکشن حواله سره مون قاضي صاحب له درخواستونه جمع کړي. قاضي صاحب سمبالي خې دي په هغه باندې عمل درآمد نه کوي او نور کیسونه چې کوم دي هغه زمون راویخ کې دي. هر حربه استعمالي چې زمونږ سیټونه کم کړي. زمونږ نه سلور سیټونه اغشت دي او مسلم لیگ نون ته ورکړي دي. دا او یو تر ډمپایر هم د دې شاته ولار دي چې هغه هم یو قسم لا خپل ایکسټنشن د پاره دا کار کوي. هغه هم ایکسټنشن پکار دي. تر ډمپایر اوس عمران خان څوک یاد کړی دي هر سره تاسو په کمنټ کې شریک کړئ. بل اوس دې ټولو ته د ټولو پرده چې کوم دا غو کولو شوی ده د مکمل ناکام شوی دی. د غوستل چې پی ټی آی بیخي د سیاست نه لري کی خدای مکمل تور باندې ناکام شوی دی. د پرده اوچته شوی ده. محسن نقوی د یونین کونسل سیټ هم نشي ګټلې او هغه وزیر قانون او د پی سی بی عہده محسن نقوی ته ورکړل شوی ده. دا عمران خان ویلي دی. جی عمران خان ویلي دي چې د زیارت پر ورځ به وکیلان احتجاج کوي او مسلم لیگ نون غواړي چې عدالتونه په خپل لاس کې واخلي. هغه موږ دې ته نه پریدو. موږ نه غواړو چې د عدالتونه په خپل لاس کې والي. هغه لړ دی ایشتلی دي آئین چې کوم دی یا چې کوم زموږ د ملک حکومت ته هغه د ټول عدالتي سیستم په خپل لاسونو کې اغشتل دي. جی دا عمران خان د جیل نه اهم خبرې کړې وي. تاسو سره په دې ویډیو کې شریکولې. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.